زما عزتمندو نن زه تاسو ته یو ډېره عجیبه واقعه بیانوم. یو ښځه وه، د هغې خاوند ډېر لوی منافق و. نو دې ښځې به چې کم کار هم شروع کولو، کم کار به هم کولو، د هغې نه پیله به دې ښځې بسم الله ویله. نو دا بسم الله ویل د دې ښځې د خاوند ته ناخوښه و. نو د خاوند یو ځل سوچ کولو چې یاره زه به دا خپله ښځه شرمنده کومه او پریشانه کوم به. یو ځل د خاوند کور ته یو تیلی راوړه او د خپلې ښځې ته یې ورکړه چې دا یو محفوظ ځای کې کېده او د دې تیلی ډېر خیال وساته. نو هغه ښځې هغه تیلی واغسته او یو محفوظ ځای کې کېښودله او د خاوند موقع کته چې دا ښځه مې اوس اخوا دیخوا شي چې زه دا تیلی راواخلم او غیب یې کړم. نو همداسې وه چې د خاوند ته یو ورځ موقع میلو شوه او هغه تیلی چې چېرته کې ایښې وه د ښځې، نو هغه تیلی د خاوند راواغسته او د دې په کور کې یو کوې و. په هغه کوې کې هغه تیلی ورلړه کړه. نو چې کله هغه تیلی د خاوند په هغه کوې کې ورلړه کړه، نو خپلې ښځې پسې راغو، ورته وایي چې یاره ما تاله هغه تیلی درکړې وه، هغه ماته راکړه. نو ښځې خو چې په کم ځای کې محفوظ هغه تیلی ایښې وه، هغه طرف ته روانه شوه او چې څه ټایم هلته نږدې شوه او لاس یې هغه ځای ته مخکې کولو، نو بسم الله یې وویله. نو چې کله یې بسم الله وویله، نو الله جل شانه فوراً جبریل امین ته وایي چې ته ورشه او هغه تیلی د هغه کوې نه راواخله او فوراً یې خپل ځای ته ورسوه او هلته کې یې کېږده. نو جبریل امین هم اکه شانت وکړه، تیلی راواغسته او په خپل ځای کې کېښودله. کله چې د ښځې لاس ور مخکې کو او بسم الله یې وویله، نو هغه تیلی لاس ته راغله او راویویستله او د خپل خاوند ته یې ورکړه. دغه حالات چې دا خاوند ګوري، نو دی ډېر زیات تعجب کې شو، ډېر زیات سوچ کې شو اور عمدک ټیم کې د الله جل شانه نه توبه وایسته او الله جل شانه ته رجوع وکړله. زما عزتمندو، په دې کې ماته او تاسو ته ډېر لوی سبق پروت دی په دې واقعه کې. یعنی مونږه او تاسو ته هم پکار دی چې د هر کار شروع کېدو نه پیله مونږ ته بسم الله ویل پکار دی. نو الله جل شانه به مونږ ته کم کار نه پیلم چې بسم الله مونږ وایو، الله جل شانه به مونږ ته په هغې کې خیر اچوي.